په ځان کې د معافۍ صفت پیدا کوي. یو انسان درته کنځل وکړه، بدره دې درته وویل، جنګ یې درسره وکړو، نو ته یې معاف کړه د الله د رضا لپاره. ځکه زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله هم د چا نه انتقام نه دی اخیستی. ځکه نبي علیه صلات وسلام ته کافرانو څونه تکلیفونه وررسولي وو، خو بیا هم نبي علیه صلات وسلام د هغې نه انتقام نه دی اخیستی، بلکې هغوی معاف کړي دي. د ابو جهل زوی دی عکرمه، او ابو جهل تاسو پیژنئ چې دا څونه لوی کافر و او د اسلام او د مسلمانانو سره یې څونه دښمني وه. کله چې دی په جنګ بدر کې مردار شو، نو د ده زوی جنګ بدر کې دی پرېښودو او لاړ یې وتښتېدو. بیا د دې نه پس د عکرمه دښمني دا نوره هم سوا شوه، ځکه چې یو طرف ته کفر و، په زړه کې کفر پروت و، او بل طرف ته د پلار انتقام هم اخیستلو. خو لیکن صحابه کرامو باندې د ده وس بر نه شو. صحابه کرامو سره د ده مقابله راغله. په جنګ احد کې هم د ته شکست میلاو شو او دی وتښتېدو. دغه شانته په جنګ خندق کې هم د عکرمه ته شکست میلاو شو او وتښتېدو. بیا په فتح مکه کې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره د ده مقابله وشوله، خو بیا هغې کې هم د ته شکست میلاو شو او د ده ډېر ملګري په هغې کې مردار شو او دی وتښتېدو. نو چې کله د ته پته ولګېده چې مکه فتح شوله، نو ډېر زیات پریشانه شو او یمن طرف ته روان شو. هغه ځینې مکې پرېښوده او یمن طرف ته روان شو. کله چې دې سمندر ته ورسېدو، نو په سمندر کې کښتۍ ته ختو. دغه ټیم کې د پسې ښځه ورغله، ام حکیم نوم یې و. هغه ورته وایي چې ما د نبي علیه صلات وسلام دپاره ستا د معافي غوښتې ده، نبي علیه صلات وسلام تا ته د معافۍ اعلان کړی دی او ته راواپس شه. دی خپلې ښځې ته وایي چې ته ورپسې ورغلی وې، نبي علیه صلات وسلام ته دې داسې ویلي وو. دا ښځه ورته وایي چې ما ورته پخپله ویلي وو، د معافۍ اعلان یې درته کړی. نو بیا دی راواپس شو او راغلی. نو په دغه ټایم کې نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې عکرمه به تاسو کې مؤمن راواپس کېږي. مطلب یې دا و چې عکرمه به راځي خو ایمان به راوړي. د هغه پلار ته به تاسو کنځل نه کوئ، ځکه چې تاسو کله میت ته کنځل کوئ، د هغه لواحقینو ته دا تکلیف وررسوي، خو لیکن دغه کنځل میت ته نه رسي. نو کله چې عکرمه راغی، نبي علیه صلات وسلام ډېر زیات خوشحاله شو. نو عکرمه نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي چې تاسو د معافۍ اعلان کړی زما لپاره. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې او دا خبره رښتیا ده او ما ته معاف کړی. عکرمه ورته بیا فرمایي چې تاسو د څه شي دعوت ورکوئ. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې زه د دې خبرې دعوت ورکوم چې الله رب العزت یو ذات دی او زه د الله بنده او رسول یم. لمونځ قایم کا، زکات ورکه او د رمضان روژې ونیسه. او دغه شانته کې د اسلام نور ارکان یې ورته هم وښودل. نو عکرمه ورته بیا وفرمایل چې تاسو د دې دعوت نه مخکې هم رښتیا ویلي، صادق او امین وئ، او اوس هم تاسو صادق او امین یئ او کلمه یې وویله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله او مسلمان شو. د نبي علیه صلات وسلام دا حسن سلوک او ښه اخلاقو د کافرانو سره چې یو لوی کافر زوی چې د ابو جهل څومره لوی کافر و او د هغه زوی د نبي علیه صلات وسلام د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو. نبي علیه صلات وسلام موږ ته هم داسې ښکلي اخلاق ښودلي دي چې تاسو صبر کوئ او بل مسلمان ته معافي کوئ.